بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نننی پروګرام کې به زه په دوه ټاپک باندې خبرې ترې کوم. یوه پشکلاوتي قومي جرګه چې په دې 400 کې 3 کاله زوړ وجود لري او بنیادي کارونه وکړل. دویم مرزو پولیسو حوالې سره خبرې ترې کوم چې مرزو پولیسو کومه کارکردګي کړې ده نو تاج ارتخاب د هغوی په درناوي کې یو دستوره کړې ده. ډي پي او 400 په هغې کې ګډون کړی او څه یې ویلي دي دغه پروګرام کې به سره هغه شریکوم. ورسره ډي اس پي تنګي څنګه راغی دی به پاتې شي او که نه بیا به ځي. ننني پروګرام کې را سره دا خبرې واورئ. ګرانو کتونکو د ټولو مخکې په شکلاوتي قومي جرګه چې د ایس فروش او د سودخورو خلاف په دې ځل 400 کې یوازنۍ جرګه ده چې اواز پورته کوي او په جار یې پورته کوي. دې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو هغه مخلص ملګري چې هغه د دې خپلې سیمې نه دغه ناسور ختموي او یو جهاد کوي. د الله د رضا دپاره وخت ورکوي او هر وخت په دې سوچ او فکر کې وي چې دغه ناسورو خلکو مخه ونیسي، د دغه شانتې خلکو علاجونه وکړي. په دغه کې نن د ضلعي صدر حاجي محمد ابراهیم مومن د هغه په دیره کې یو اهم اجلاس شو چې شب قدر 400 تنګي تحصیل ممبرانو پکې ګډون وکړو. هغې کې د تنګي تحصیل کیبینټ مکمل شو او دغه شان د 400 کیبینټ په راتلونکي 10 ورځو کې هغه پوره کېږي. ورسره د شب قدر هغه به هم کېږي او داسې به ضلع هم کېږي. ګرانو کتونکو تاسو به وایئ چېرې تاسو خو صحافي او په دې پشکلاوتي قومي جرګه باندې ډېرې خبرې هم ورکوئ، ډېر وخت هم ورکوئ. مقصد مرام دغه دی چې یاره د دې علاقې نه دا سود او دغه ایس فروش دغه ناسور چې کوم دی نو هغه ختم شي او دې دپاره جدوجهد دی. دې کې دوی ګوي ته هم تیار دي او دې کې چې کوم دی نو دوی هر قسمه قربانۍ ته تیار دي. اوس ډېر خلک داسې هم دي چې یاره مړه بس سمګلران دي او خوره پیسې او دغه هغه. خو ګرانو کتونکو یو خبر درته کوم، دا روژه چې موږ نیسو نو دغه ټایم کې موږ سره هېڅوک نه وي، یو الله وي او الله د زړونو نه قادر دی. نو موږ خولې ته کوری چولي، منځونه کوو، د سترګو استعمال صحیح کوو، د غوږونو استعمال صحیح کوو، تلاوت کوو. نو دغه شانتې د عام ژوند مثال خو هم دی چې بره د الله کیمره لګېدلې ده او الله پاک د زړونو نه خبر دی چې یو سړی په کوم مقصد کوي. نو یقینا چې د خلکو سره پیسه هم ډېره ده، هر قسمه تعاون هم د سره کوي. خو ښکاره خبره ده چې دا آرام دي. څنګه چې د آرامخور سره قرباني نه کېږي نو چې تا ته اسلام یو خبره داګیزه کوي نو ته د اسلامي اصولو خلاف ولې ځې؟ ولې چې کلمه هم ویلې د مسلمانان یو، آخرت کې به رانه دې تپوس کېږي. یقین هم دی چې الله یو دی، حضور پاک صلی الله علیه و وسلم اخرنی پیغمبر دی او کوم کتاب چې موږ ته الله را لېږلی دغه زموږ لارښود دی. نو دې باوجود زه ارامخوري ولې کوم او زه د دغه غلطو خلکو ملګرتیا ولې کوم؟ د دوی لږې خوړدې ته زړه څنګه ښه کوم؟ نو راځئ د پشکلاوتي قومي جرګې ملګرتیا وکړئ. څوک هم د نخرې نه مړه نه شو. ګرانو کتونکو مخامخ یم درته بره د الله کیمره لګېدلې ده او الله زر ناظر کوم، نه د چا نه یریږم، نه شرمېږم، نه په چا احسان کوم، نه د چا احسان اخلم. ژوند مې ډېر تېر کړ، لږ پاتې دی. تېرو 5 ورځو کې ما سره په جیب کې 1 روپۍ نه وه، نه مخکې وه نه وروسته وه. هم په دې ضلع کې ګرځېدو خو ښکلې ورځې تېرېدې. نو نه په پیسه کې عزت دی، ډېرو خلکو سره پیسه ده او بیا خو پوډریانو سره دومره زیاته ده خو خلک ورته څه په نظر ګوري د پوډري. او اوس خو چې چا په محنت هم ګټلي نو د هغې هغه فرق هم چې کوم دی نو په دې کې نه کېږي. خو دغه لیبل ته نه ختمېږي، سکون ورته نشته، راحت ورته نشته. ډېر خلک چې هغه پیسې لګوي خو د خپل کلي علاقې د تاڼې سېچوم نه پېژني.
نو الله پاک عزت او ذلت ورکوي. ډېرې خبرې مو کړې، ډېرو خلکو عجیبه عجیبه خبرې وکړې، خو بهرحال الله لی کو انسانانو لی نه کوو او عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی. نو د پشکلاوت قامي جرګې ملاتړ جوړ شو. څنګه چې موږ تاسو ته ویلو چې دا کې به یو لښکر کېږي، جلسې به کېږي، نو ډېر زر ده چې هغه ته هم اناونسمنټ وکړو. دویم ګرانو کتونکو، کم پولیس والا چې ښه کار وکړي نو ستاینه یې پکار ده، نیوکې هم پرې پکار دي، تنقید هم پکار دی. خو نن ډي پي او 400 نذیر خان په خپل تقریر کې یو خبره وکړه چې کله ښه کار کوي نو د عوام به دې په سر ګرځوي، او دا زما هم خبره چې د ذلې ته کم ښه افسر راشي نو زه هم چې د هغه زه دومره صفت وکړم چې بس الفاظ ورله را پیدا کړم چې زما د ذلې او زما د عوامو په کار راځي، نو زه د هغه صفت کول غواړم. نو هغه دغه شانتي همدغه شانتې ده چې د عمرزو پولیسو یا ایس ایچ او ذوالفقار خان کومه کارکردګي کړې وه، کوم ګینګ یې ونیوه، د هغوی نه کومه برآمدګي وکړله، نو هغې په اعزاز کې تاجر اتحاد یوه غونډه را جوړه کړې وه. ډي پي او 400 نذیر خان هم پکې و، ډي اس پي تنګي حسن خان هم پکې و، ډي اس پي نصر الله خان هم پکې و، تاجر اتحاد مشران چې کوم دی افتخار حسین سراب، حبیب خان او دغه شانتې عصمت الله او نور ګڼ شمېر جسیم عمرزی دا پکې موجود وو. هغوی ته ایوارډونه هم ورکړی شو، د هغوی په اعزاز کې تقریرونه مو شو، او هغه پولیس والا ما کتل چې داسې خوشحالي په مخونو یې خنداګانې وي. نو زه هغه پولیس والا ته وایم چې هغه دغه شان د سمګلرانو یا د غلطو خلکو ملاتړ کوي، ملګرتیا یې کوي، نو دا هر وخت ځان ته یاد کړئ ولې دا قام ښه سړی ستایي او بد سړي پسې په حجرو جومات کې وایي، نو تنخوا اخلي خپلو بچو له حلاله یوسئ، ژوند به هم ښه شي. ګرانو کتونکو بله خبره کومه چې 3 میاشتې پس قریبا تنګي ته ډي اس پي حسن خان راغی، هرکلی یې ورته کوو. یقینا هغه ته هم ډېر چیلنجز وي، ولې چې ډېر کارونه به ورته ډپ شوي وي، او چې د 3 سرکلې وي، 3 تاڼې دي، نو د ایس ایچ او خپل کار وي، د ډي اس پي خپل کار وي. دغه کورسۍ 3 میاشتې قریبا خالی پرته وه. الله دې کي چې حسن خان په دغه کورسۍ پاتې شي، ځکه خو هغه لاړو نو پدې چې بیا به 3 میاشتې پس بل ډي اس پي راځي. خو دې وخت کې زه دا د سیاسي خلکو کمزوري ګڼم او د خپل تنګي تحصیل د خلکو هم کمزوري ګڼم چې دومره اواز یې نو چې نن ډي اس پي بدل شو، په کار چې سبا باندې بل راغلو، خو هغه شانتې ونه شو. دغه شانتې سړېرو ډي اس پي هم ډېره ورځې نو هغه هم راغی. بیا د جمعیت علما اسلام په دې صوبه کې ګورنر وم، وزیر اعلی یم، او په تنګي کې زه یم چې تنظیم به مې پارټي به مې. نو دا سوچ نه راته چېرې د دې لپاره موږ ګورنر سره کینو چې هغه جي پي ته ووایي چې موږ له تنګي له ډي اس پي راکړه، ډېره لویه کمزوري یې وښودله. خو بهرحال دی رایې درسته یې ډي اس پي راغی، او دې کې بلکل یو سیاسي پارټۍ له هم د دې کریډ نه شو ورکولی، ځکه چې ښه اړی پې راله پوخ کړ او دومره چغې سورې مو ووهلې، دومره پروګرامونه هم پرې وکړل، او په دې کې موږ د جي پي نه هم ګیلهمند یو چې تنګي تحصیل چې هغه انټرنیشنل ډرګ مافیا لري، هغه کې د کیسانو د خان مسلار وخت وي، او هغه کې 3 تاڼې دي، یو لوی سرکل دی، هغې له ډي اس پي ولې تر اوسه نه ورکړی کېده؟ دا یو ډېر لوی سوال دی، دا به تاریخ لیکي او په دې باندې به بحث مباحثه بیا کوو. او اکثر به ما تنګیوالو ته وي چې سترګې چاته اوچتولی نه شو، ځکه چې ځان له ډي اس پي نه شو راوستی. نو ګرانو کتونکو ډي اس پي راغلی، د ډي اس پي نه دا توقعات لرو چې تنګي کې کم مسایل دي دا ختم کړي، جرایم پیشه خلکو ته لاس واچي، زموږ تعاون، ملګرتیا، مرسته به ورسره په ښه کار کې هر وخت وي. ډېره مننه.